أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قدر سمين النصيرين یو شی ډیر ضروری دی فقهي نقطه نگاه سره اسلامی او قرآن مجید محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نگاه سره هغه دی دسترخوان حواله سره چې دی هغه کوم آداب دی شرعي کسه اسلام یو د شای څاغه امودسو هغه کې رسی افعالو کې زندگی روزمره اسلام هغه په باره کې خپل اصول دي خپل احکامات دي هغه نه یو دسترخوان دی دا چې مثلا مو دسترخوان باندې کینو اسلام دی حواله سره څه دی څه آداب دي څه دستورات دي هغه زغړم څو مختصر آداب دی حواله سره ذکر کوم مفید دي ضروری دي چې موږ هغه مد نظر وي ټیک دی مړی د خوري خو مړیا په کار د اسلامي کوم اصول دي آداب دي هغه مد نظر وي زه غواړم دا څو شي نه تاسو ته مخکې ذکر کوم یو دا چې مړی خوړلې نه مخکې لاسو مینځله مستحب دی چې انسان مړی نه مخکې اردو لاسونو ومینځي واندې شوان سره مړی نه بعد هم مستحب دی چې اردو لاسونو ومینځي خو مخکې مینځلې ورسته مینځلې کې فرق دا دی چې مړی نه مخکې کتو لاسونه ومینځله بهتره دا دی چې هغه لاسونه تولې سره ما وچوه یعنې ما لمدو لاسو سره ته مړی وخوره اما چې کله تو مړی وخوړله مړی نه بعد بیا ته تولې استعمال کې دوه خبره دی نه لاسونه سره تولې سره ټیشو پر سره یو ارسی سره څنګه بچ کې خو مړی نه مخکې والا خو خبره ده ده چې تولې نه کې استعمال پس یو شی چې د دسترخوان کې ډیر ضروری دی بهتر دی مستحب دی هغه د لاسو مینځله مړی نه مخکې مړی نه ورسته البته دې کوم ثوابونه دي که ما ته مکمل شي چې د بل کلیپ کې وي هغه از ذکر کوم خو چون کې دلته ما مقصد هغه ثوابو سره نه دی آداب سره دی کوم د دسترخوان آداب دي او بل شی دا هغه دی چې میزبان په کور د ټولو نه مخکې مړی شروع کړي دا څو څه مړی کړي دی چې د زه هغه سره ولمونیم په کور دی اول مړی سټوټ مغه وکړي میزبان یې وکړي او ټولو کې اخیری څه دی میزبان مړی ختم کی یعنی دوره مړی د میزبان ورو ورو خوري چې دا ولمون لاس ونیسي نه څه مثلا ولمون یا مړی نه دی خوړلی میزبان بیا ځون موړه کړی دی بیا ته نه وریا نوسته دا خلاف آداب شرعي د دسترخوان دی مونږ کسو میزبان اول خدا خبره نه دی چې میزبان ولمنو سره نه کینی هغه بیله کینی ډېرو ځای ته مڅو ماړی ته سترګې وغړوي کوم زمانې دي وریورونه دي پلورې دي ټوله به بیله نوستي تاسو ویلې ماړی نه خو موږ بیا ورسته خورو ښه خبره د هغه د اسلامي اصول دا دي کله دسترخوان وغوړېدل ولمنه راغلی دي دا پلوراو سره کینی دا تریا کینی دا زمان ورینو ټوله په کور د ملکر کینی و سټارټ دوی وکي ماړی نه وره مالوس وچتوي چې څو پر ولمونه یې موړ شوی اخر کې دولس اوچات کی دا خلاف د آداب دسترخوان دی چې میزبان بیا پاسېږي بیله کینی بعضه موړ شو نو ولمونو بیا څه ماړی وخوري چې هغه نه مخکې ته موړ شولی په کار دا دی دسترخوان د هغه خیال د میزبان وساتي چې ټولو نه اخر کې دا پاسېږي او ټولو کې اول دا ماړی شروع کی بل شی دا چې دسترخوان کې ماړی نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دوای دی کې کچیرې دسترخوان کې قسم قسم ماړی ایښي دي میوه بیله ایښي دی مثلا ډشز دي مختلف قسم ماړی دی بیا بهتره دی چې هر یوې ماړی دپاره خپله خپله بسم الله وایي وریجو ته خپله چکن دپاره خپله بل یو شی چې هغه دسترخوان ایښی دی هغه دپاره خپله خپله بسم الله الرحمن الرحیم وایي بل شی چې بهتر دی هغه ماړی کې هغه ده چې خیلو سره ته کوشش وکړي چې ماړی وخوري یعنی ځان مجبور نه کړي چې چپي لاس سره وخوري ښه خبره ده چې خیلو سره وخوري او درو ګوتو سره یا دي نه زیاتو سره په کار دی ته ماړی وخوري دوو ګوتو سره نه دی په کار بهتره دی چې دوې ګوتې درې ګوتې یا درو نه زیاتو سره ماړی وخوري نه دوو ګوتو سره سیار واخلي اوچتې کړي
که چیرې څوک اسون دسترخوان باندې ناست دي نو پکار دی هر سړی کوم پلیټ یې نږدې دی یو کوم ترکاری ورسره نږدې دی سلن نږدې دی خپل حصې والا راوخي نه بل حصې والا بل شی څه کوم دی دسترخوان کې هغه داسې انسان پکار دی مړۍ وړې وړې نه غوټې غوټې مړۍ او بل یو شی چې هغه نن مو عیبه ګڼو عیب دی واقعا یو غیر اسلامي ادابونه دی بیړۍ سره مړۍ یو خو بس نیم خبر داسې یو عجیب حالات مو باندې راغلی دی څه دوو شیو کې ډېره بیړه دی یو لمانځه کې ډېره بیړه دی سله بیړه کوه یو دسترخوان مړۍ باندې ډېره بیړه دی دا نه دی پکار دغه دوو شیو باندې څومره زیات ټایم تېر شي لمانځه باندې زیات ټایم تېر شي دسترخوان یې زیات تېر شي روایات دی حدیث دی چې دسترخوان باندې چې کوم ټایم تېر شو دا عمر کې نه حسابېږي آرام یې سره پکار دی ریلیکس کښېني سړی مړۍ وخوري ځنه کسان په ویلوړي ټیبل یا څه بهرحال بیړۍ والا مړۍ دا پکار دی ښه دا دی چې اسلامي آدابو کې ځمکې باندې انسان کښېني لاسونه ومینځي بسم الله وایي ذکر سره خدای مړۍ شروع کړي و ډېر ورو ورو شروع کړي مو بس ځنه وخت کې دا مشکل دی و یو بل شاید دلته کې زه ذکر کوم چې دا ډېر مهم دی موږ مې سطح باندې دا ډېر زیات وایرل شوی دی دا شی ډېر پرشان شوی دی زه خپله ښه نه ګڼم اسلامي آدابو سره ماته مشکله برېښي چې دا درست وي مړۍ به نیمو خوړلي وي نیمو نه وي خوړلي د چا څه خوړلي دی دا چا څه نه دی خوړلي هغوی ته صبر نه کوي غږ کوي الله ملا صاحب ته وایي څه دوا وکړي نو څه دوا د په شروع کړو هغوی بیا مړۍ څنګه وخوري کله یې وخوري او بل دغه سړي څه دی یو قرنخانۍ دی یو واده مړۍ دی یو انداسې طعام دی نو دې پاره یې کړي دی مړۍ څه دا ټوله مړۍ ښه صحیح طریقې سره وخوري ته مثلا 15 کسانو مړۍ خوړلي دغه دوره بیړه دی چې دا پڅېږي او بیا هغو کسانو هغه مړۍ ته اوسې خرابه کوي پکار دی چې مو مخکې خوړلي دی تا به غوښونه صحیح وي تا به څه دی مثلا سپیډ کې وي خو بل سړي خیال وساتي هغه څه دی مد نظر وساتي دوره بیړه نه دی پکار چې مثلا دسترخوان کې دا یو هسې عجیبه غونته سیسټم راوتی دی یو به ته خونې کې موډ راغلی وي تو دوې مړۍ وکړي فورا غږ کوي چې هله دوا ود وشي هله بیړه وکوي هله دسترخوان دا نه دی پکار دا غیر اسلامي آدابو کې دي پکار دی بل خیال وساتوي ډېرې وساتوي کېنه کروډ 15 منټه که مو کېنو هغه پاره کېنستو مړۍ هغه ارامې سره وخوړله زه ورته انتظار مو کړه څه مشکل دی پکار دا دی چې اول میزبان د کوم خونې والا دی دوی ته پکار دی چې مړیو کې کېنو یو سره و ډېر ریلیکس طریقې سره ارامې طریقې سره تو دا څه ورمون صحیح طریقې سره موټ شي بل دا اسلامي آدابونه دی چې مړی پکار دی ښه طریقې سره وژولی شي غوښونه دې دپاره دي چې هغه معدې باندې بعد اثر ونه شي او بل دا چې مړی خوراک نه بعد د خدای صفات وشي الحمدلله رب العالمین خدای ته ډېر شکر دی چې ته مو د مړی راورسوله د اسلامي آدابونه بل دا چې کومې ګوتې ته ترکارۍ سره یا وریجو سره دي هغه ژبې سره څه دی وڅټئ دا اسلامي آدابونه دی حتی امامانو په باره کې شته چې هغوی به مړی سې وروسته تولۍ نه استعمالوله چونکې کومه ترکاري ګوتو څه خاښه شوه چې هغه تولۍ سې خښېدی ویله دا یو اسراف دی لکه څه دغه ځای کې به دا خبره زه وکړم چې امامان دوره سینسیټیو حساس دي اسراف حوالې سره چې هغه دوه ګوتو چې لږه مړۍ ښخوي هغه نه غواړي چې تولۍ سې ښخوي څومره بعده خبره ده چې موږ دسترخوانو باندې قسمه قسم وریجې ایښي دي هغه بیا یوه غوړی کې دوره زیاتې وریجې واچولی شي چې 2 کسونه وخوري یا نوره زیاته شي هغه بیا موږ ډېرۍ ته تعلیق کړو څومره غریبان به وي چې هغوی به یې پلاو شوق وي هغوی به څه دی غوښې شوق وي دی کې زه یو هغه درته ښیم د مثلا بهرحال د اسلامي آدابو سره تعلق لري یا نه لري خو اسراف بنیاد باندې یم چې غوری په ځای پکار ده تاسې خپل پلیټونه وي چېرې څومره ته نه خورئ هغه پلیټ نه لږ غونته وشئ که کومه غوری کې شوه هغه یې غریبانو خیال وساتئ ډېرو خونو خیال وساتئ چې هغوی خونو کې چې شته نه دسترخوان نه که یوه ټوکړه وغورځېدله نغان دی شی دی هغه واپس راوخوري ویې خوري مستحبه دی خو که ځنګل کې یو داسې پکنیک دی چې هلته مړۍ خوري هلته چې کوم زړي تال شو هغه مالته ځنګل کې پرېږدی ته دا څه مرغان دي حشرات الارض دي هغه یې وخوري بل شی دا دی چې ورځې ده که مړۍ وخوړله نو لیټ کر لیټ مطلب دا چې مثلا بالکل سام تیر سم نه خیخ په بیا چپیخ پې باندې شي اما ماښام مړۍ چې ورسته بهتره دی چې وګرځي کې چکر ولګوي ای مړۍ ابتدا کیا مالګه انتها کیا مالګه چونکې روایتو کې شته چې اویاو بیماریو علاج اند مالګې کې دی چې مالګې ابتدا کیا لګوه سکي انتها کیا وسکي بهرحال دا کوم اسلامي آداب مو ذکر کړل یو شی بلا ذکر کوم چې هغه زه کلو په کلو دا شی کسم دا واقعا ښه نه دی دسترخوان باندې پوسه خپې کېږدي
داسې دی په کور دی چې کله ته هغوی ته چې لومچی راخلي لاسونه مینځي اول په کور دسترخوان سره ونه غوړوي اول هغوی لاسونه ومینځي هغه نه بعد دسترخوان وغوړوي هغه نه بعد سمون کېدي پوسه دسترخوان یې به روان وي دا خپې دي میکروب وي وایرس به وي خپه به خیره نه وي خپه به څه دی لیټرین ته دی یو څریکې ورغلي وي یو مثلا نور وجوهات به وي ځینې کسانو ته کرکه راځي په کور دا دی چې موږ دسترخوان دغسې ډېر ښه وروسته دسترخوان یې بالکل خپې حقیقت وي هغه دسترخوان یې پوسه نغان کې ایښلی شي هغه باندې به کېدای شي نور شی نه وي څه هغه ځینې کسانو دپاره بیا واقعا د مضر و اذیت کننده وي لحاظه دغه کوم دسترخوان آداب دي دعا دا دی چې اول زه بیا ما ملګري ناظرین و سامعین خدای مو تاسې ټوله د دسترخوان آداب و شرایطو باندې عمل کول خدای مو ټولو ته توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین